نو او ادری کسان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ، دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جمدي بچ شو، وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان، نو هغې درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېست، د لیندې مزې راواغېسته، لاسونه یې وله شاته تړل. او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره، تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی، وی زه در سره نه ځم. جګړه جوړه شوه، هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه، هغه غریب یې ملته شهید کړه د هجرت په درېیم کال. په دغه کال باندې د حضور پاک یو درې واقعې نورې پیښې وې. یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور و حضرت حفصه، هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصه چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کوم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم، دا خفګان خبره نه ده. نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. دوه درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډېره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته حاجت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي، واده نه کوي او صفا ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه یې نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې به هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه رور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح درکوم، یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا رور لی ورکوم. لیکن زمونږ په وطن کې کړې داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خو کې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور درکوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی ده ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ تک زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نه شي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، خو رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپله عمر ته ووایي چې حفصه کونډه شوې ده، که ما ته په نکاح راکړې. ځکه نه اوس څوک چاته ووایي چې د لور په نکاح راکړه، دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته ووایي چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را، اوخو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وي لور په نکاح راکړه، بې حیا دی او زمانه نه شرمېږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکه شریعت کې په دې کې هېڅ پابندي نشته. قسم وي که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جون کې مشکلات بني، جون به آسان تېرېږي. موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده.
نو په درېمه هجره د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځوله. هم په دغه درېمه هجره کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی چې د حضور پاک ډېر زیات خوښ و او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړه نبي علیه السلام ته په غېږ کې کېښود او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره وچوپله ګوټي کې ورته خلک وایي او هغې فورا د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدی وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچول. ستا نه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کیږي زما د غوښې ټوکړه نه او ستا لاس کې به پیدا کیږي، ته به دایې او راوړې زما غېږ کې به یې غورځوې. ومقتص یو شو د بیبي فاطمې زوی پیدا شو حضرت حسن، هغه بیبي یې خدمت وکړو او راوړې نبي علیه السلام ته یې غېږ کې کېښود. وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. دریمه بله واقع چې پکې پیښه شوه نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغې وخته پورې حلال ولې خلک بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلکو ته ویلې وې چې هم به مسلماني قبلوې، د بوتانو عبادت به پرېږدې، هم به دا ګناه نه کوې، دا به نه کوې، شراب به نه څکې، نو بیا به خلکو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. وی یاره ښه شی هم نه دی، فایدې هم پکې شته، خو ښه شی هم نه دی. ګوره فورا حرمت را نه دی. نو بعد چې هوښیار صحابه او مشران هغوی وی چې فایدې پکې شته او نقصانات هم دي، راشه ځان ته ساته. نو بعضې صحابو ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله مونځ کوئ شراب به نه څکئ. نو بیا بعضې صحابه وی چې که دا ښه وي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل، نو نور هم ترې ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی انما الانصاب والازلام څنګه دی خمر والمیسر رسول راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بس حرام شو. نو په شوال درېمه هجره کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فورا عمل کو. حضرت انس وی وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول امې پسکل او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به میلاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دی کې یو سړي اواز وکړو چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د اوبو د شرابو نه ډکې وې، خلکو چاټې واړولې او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بهېدل. او ما ته هغه ترونو یې وشه د اواز د څه دی؟ وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو. بس لاندې لوښي وغورځول. وی چې دا چاټۍ واړوه، چاټۍ مې واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي، مسجد فضیخ ورته وایي، چې کوم ځای کې دا حکم هغوی واورېد او هغه شراب یې توی کړل، نو په هغه د یو جومات جوړ شوی دی مسجد فضیخ ورته وایي. دا د درېمې هجرې د حضور پاک مبارک واقعات. په څلورمه هجرې کې چې څلورمه هجري شروع شوه نو یو څو عظیم واقعات پیښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی، بعضې چیده غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر و. هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله او حضور پاک پسې به سپکې وې او بد به وې او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وی. نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وې، سپکه به وې او حضور پاک ته به هغه خبرې را رسېدلې.
ډیر زیات نبی علیہ السلام په خپاو چې شپېره ما باندې اسلام نه راوړي او مسلمانېږي نه نو سپکې ولې وې او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کړ د خپل قوم او یزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک په شان کې یزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې د سپک کوي او په مدینه حمله کوي نو نبی علیہ السلام ویره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرې کړي په مدینه څه لپاره حمله کې ته پرېشه خپل دین نه پیشه ما سره څه ظلم کې نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه د الله رسول ما ته دعوا وکړه لاړم ورپسې صحابو کې ډېره زبردست بهادري وه بهادر خلک او د هغوی سوچ همدغه چې ځکه سړی مې ملک غازي بشم او که زه مړ شم شهید بشم او د شهادت خو قرآن شریف کې او په حدیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی وی صاحب دوا کوه ورغلم پې وی ځه الله دې مدد وکړه چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه هغې کې بیا درد کېدو سي دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته اوس یو صحابي کې وردي څونه ګران کار دی یوازې کې وردي او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي د ګیر چاپېره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ور ورساو وی چې ور ورساو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووه او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووه سر مې ونیوه په لاس کې سر مې مره ونیوه او رامنډه مې کړې وی چې رامنډه مې کړه خلک راپسې دی او زموږ مشر او زموږ سردار چا مړ کړه او سر یې ته یې وړه وی د اخو غرونه دي غونډی دي یو غونډی شاته تاو شوم یو غار و پکې په هغه غار ورننوتم چې په غار ورننوتم الله ورسره اوس مدد کوي حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه د غار په خوله کې فورا جولاګي راغی او جالې پکې جوړې کړې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام هجرت کو او د غار سور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو جولاګي پکې جاله واچوله فورا جولاګي راغی او جالې پکې جوړه کړه خلک منډې تلل وی هلکه سړی څه شو وی دې غونډی شاته تاو شو چې ګوري نشته وی هلکه دې غار کې وی چې وی کتل ورشو که دې غار کې ننوتېده د جولاګي دا جالې به نه روانې دی دې کې خو بلا جالي د جولاګي یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جالې روانې نه شوې نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چته غار کې پټ وم او د شپې به مې مزل کو دروازې به بیا چته غار کې پټ شوم او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه صحابو ته وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډ کې یو د مدینې خلاف لښکر جوړي وی هغه مردار کمنې کسرې ته پرې کړ هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې صاحب وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټاو پټو کې لختو کې به پټو ما او د سره مرا سره دی اوس د دې مردار او دا شپې به مې مزل کو راغی مدینې منورې ته چې راورسید حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود وی صاحب دا د هغه پلیزه د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرې کړ نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټی ورسره وه یو کونټی ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له وی ها دا کونټی والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل وی دا کونټی والا ته به جنت کې په دې کونټی ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی اوس هم بعضې خلک د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټی وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټی لګي او پکې به ګرځې او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی
حضور پاک وته فرمایي او دویم ورته څه وایي وایي عبدالله ابن انیس وی دا کونټی به ستا د قیامت په ورځ نښئ په دې به دې پېژنم قیامت په ورځ به دا کونټی ستا نښئ په دې به دې پېژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعا یې ورته وکړه ډېره دعا یې ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې یې ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نه شي روکه نه شي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ مو ورسره کفن کې کېښوده دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي وردي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دوی کې خو به خپل سر بیلي او بیا څومره مشقت کوي او نبي علیه السلام نه ځان را رسوي او بیا حضور پاک د د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټی د حضور پاک چاله چې حضور پاک کم شی ورکړی دی هغه به پرې فخر کوو وی دا ماله دا توره ماله هغه را کړې ده دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی صحابه به پرې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي پلار ورکي استاد ورکي یو پیر ورکي یو نیک سړی ورکي هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پرې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقع پیښه شو په څلورمه هجرۍ کې بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په څلورمه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو عدل او قاره د دې خلک رجیع دا گیر چاپیره د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل قبایلي خلک و بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په دې خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې به تلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره 100 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول په پیسو به جنګونه کول د مکې کافران چې کله هم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده نو دا د کرۍ ټټوان به ورسره دوی له به یې پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې بس پیسې به یې ورکول او مرګونه به یې کول قتلونه به یې کول ډاکې به یې کولې او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره وې ګرځېدل به نو دا خلک چې دوی دا قبایل دوی صلاح وکړه د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي د هغې بدل به راله څنګه والی دې سره په پیسو خبره وکړه هغې وې داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او مونږ به مصطفی علیه السلام ته کینو مونږ به ورته ووایو چې مونږ مسلمانان یو او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي نو په دې بهانه به مسلمانان راوچت کړو نو چې راولو نو په تاسو به یې خرڅ کړو پیسې به راکړې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والئ وی بس ډېره ښه شو نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي ډېره ښه ده حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی تا ته پته ده او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به وښیي ټول خلک به مسلمانان شي او زمونږ قوم خو کېږي مسلمانېږي یو څو کسان راکړه نبی علیہ السلام خوشحاله شو وی ډېره ښه ده نو یو 10 قاریان یې ورسره ولیږل هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمانو 10 عالمان هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه عاصم ابن ثابت انصاري دی چې ښکلی قاري و اواز یې ډېر ښه شته
او د په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه د هغې پلار یې وجلی و هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل د عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه دی او ښکلی قیرت وی دې خو پکې خامخا راکړه حضور پاک وی ډېره ښه ده دا 10 کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو له ورکړل وی زه هغوی ته مسلماني او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوي او تبلیغ د دین کوي او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه وی موږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوي ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي نو دا جاسوسیم کوي که سره مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو موږ ته به اطلاع رارسوي هغې وی ښه دا 10 قاریان سیمان د قرآن لوستونکي دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو دی ورسره کړل چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان دا بدمعشان ما درته وختي ووی هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي دا چې کم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې 10 مسلمانان هم را روان کړي دي وی کوم ځای دی وی فلان کې ځای ته م را رسولي دي وی زه ډېره ښه ده نو 200 بدماشان ورپسې راووتل دا صحابه خو غریبانان روان دي چې موږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوي دي هموږ ورته دین ښایي دعوت به ورته ورکو تبلیغ به وکړو خوشحاله دي او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو نو قدمونو نښو ته ګوري د قدمونو نښو ته نو د 10 کسو قدمونو خو پته لګي وی تاسو نه کوم ځای بیل شوي دی یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم په دې لاره لاړل نو هغوی ورپسې روان شو نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو د مدینې نه ځان سره راوړې وې د هغې هډوکي پراته وو چې ویې کتل دوی به پېژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پېژندل هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو او صحابه 10 دي دا 200 دي دا بدماشان او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي د غشو ویشتو والا دي و چې صحابه ولیدل اوهو دا خو موږ سره دوکه وشوه موږ خو یې په دوکه راوستو موږ ته خو یې وی چې زموږ قوم مسلمانېږي دین به ورته ښایې او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته نو صحابه یو غونډی و هغې ته ترې وختل دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو ورته وی تاسو خو موږ سره دوکه وکړه او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړه الله ته لاس اوچت کا اللهم اخبر عنا رسولک خدایا خپل پیغمبر زموږ نه خبر کا موږ خو ګیر شو موږ سره خو وسلیم نشته او دا 200 سره مقابله به څنګه کوو اللهم اخبر عنا رسولک اے خدایا زموږ نه خپل پیغمبر خبر کا بس نبی علیہ السلام مبارک تک پسې په جماعت کې ناستو او په سترګو مخې بدل شو او سترګو نه اوښکې وبهېدلې صحابه وی څه چل دی د الله رسوله وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو اوس جبریل هغې ماتی دوکه شو ظلم شو او ګیر شو اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی خو مکې ته نږدې خلک دی 100 کیلومیټر مزل دی ستړي ستومانه خواران ګیر شو خدایه سوچ اوس به څه کېږي او غریبانان ستړي دي او غریبانان بې څپلو بې جامو دي او په جدا مقصد لاړل او ګیر شو مسافر دی خدایه دا سوچ چې ګیر شو دا دعا یې وکړه هغه خدای قبوله کړه حضور پاک ته خو اطلاع راورسېدله د کافر ورته څه وې هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوشې څه درته نه وایو د هغې بس څه ده چې دا 10 جمدي ونیسو نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو بله پیسې به پرې وګټو او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي حضرت عاصم چې دا کم مشهور و هغه دې ورته څه وایي وی مونږ ستاسو استقبال له او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي نیزې راوړي استقبال دې ته وایي خیر پوه شو پې ورته ویې راکوزېږې به
امن درکو زه اسم درته نه وایو حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر وی زه خو د کافر امان نه قبلوم د کافر امن نه قبلوم د دوکباز دی یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه دوی به دوکه را سره کوي وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم ملګرو وی مونږ هم داسې کوو نو جنگ شروع شو نو اوه کسان پکې شهیدان شو یو دغه عاصم شهید شو دا چې کوم یې مشر و او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ اللهم انی احمی دینک اليوم خدای زه نن ستا د دین حفاظت کو دا چې مرم خدای دپاره مرم که اوس مې د کفر کلمه وي غږ هم راته نه کوي خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم فحمی لحمی بعد الموت خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي دی ولې وایي دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلی و سلافه هغې قسم خوړلی و سلافه بنت سعید هغې قسم خوړلی و وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم تر څو چې مې د سر پرې کړي نی او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی او په دې کې مې شراب نیز کړی نه به صبرېږم هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم موږ له راوله ده ته پته وه نو د یو دوی د څو وی خدایا احمی دینک اليوم زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې زما د وجود حفاظت وکړې او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی د قرآن حافظ دی قاری دی دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای دا به خدای زما بیزتی وي ستا د قرآن به بیزتی وي نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړو الله دعا قبول کړه صحابه دعا خدای په قبلې شهید شو اوه کسان خو شهیدان شو چې څنګه شهیدان شو نو او ادرې کسان حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا درې کسان هغې وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوب دی که نه ځان نو هغې درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېږدل لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغې وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکوو او تاسو خو اوس ما تړی وی زه در سره نه ځم جګړه جوړه شوه هغې راښکه دې نه ته هغې راښکه هغه غریب یې ملته شهید که باقي دوه کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه هم بوته په مکه کې خرڅ که او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ که او د دې عاصم نو دوی سر پرې کوي چې دا سر یو سو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چل وکړه الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور هم خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبین له ځي نو د شپې کې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي الله څه چل وکړه ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړه داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه یې داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې له خدای قدرت ورنه کړه په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي دوه کسان چې مکې ته یې بوتل خرڅې کړل حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه دا چا واغشته دا د امیه بچو واغشته صفوان ابن امیه ځکه د امیه مردار کړی و وجلی یو هغې واغشته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي
نو دی الته زمین حل ته د حرم د حدود نه بار یې وویسته او الته کې شهید که او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت که او په ستن پورې وتاړه بره او په نیزو یې وسوی چې ساعت یې وباسي نو ابو سفیان وله راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردار و وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه صبی دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په دې هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووایي حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووایي وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک شپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کول یو غله ازغې ورته ننوځي هم نشم برداشت کولی ځینې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نچي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلی صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقه دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د ده پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی دمارو نن موږ څنګه کوو نن کولاو زموږ د نبي علیه السلام سپکاوي کېږي د هغه د دین سپکاوي خو د هغه سپکاوي شو که د هغه د دین سپکاوي کېږي د هغه په مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي د مدرسې سپکاوي کېږي د هغه علما خو هم د هغه احادیث او د هغه دین خلکو ته ښیي که نه هغه علما سپکاوي کېږي لکه زما د زوی چې څوک سپکاوي دا چا سپکه ده زما سپکه ده که نه ده او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي د هغه دین خلکو ته رسوي سوچ موږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړئ قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر وړلی شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې ده دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخوا لي خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخوا خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې ته سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ته رسئ د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دې مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو قدر کوي دا بس ته ایمان زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو په دې کې شهید کړ حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول وی مونږ وی چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو نو یې مونږ کور تړلی و پلی باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي
لقد رأيته يوما يأكل عنبا وی ورځ ما اولید چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموسق بالحدید او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دې میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله انګور به له خدای غونچک ورکوه بیبي مریم ماشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که به یې نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکې راله چې زه په هغې را خپل صفحه وکړم وی ما ولې یو چاړه ورکړه نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپو سره ورو ته د خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کړ چې دا څه وشو دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچې وله خدای وروسته دا څه وشو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او دا زما ماشوم ورغی ورکه بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به چې ما پرېږدی که دا ماشوم د لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشئ بیا یې بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سنګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شي هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی ریوال مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم راکړی دی د کافر د بچي سره به مینه کې محبت به کې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم نیوانه بیا خپل بچی راله راک وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به ویده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکاته نفل کو نو وی 2 رکاته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایي چې د مرګه یېرېږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدایا زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړل نو بیا اوچت که نو د مرګ نه مخکې 2 رکاته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پې وخېږي نو که وخت ورسري نو 2 رکاته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقعه به ویم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته ځې مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک ځنګل او شا علاقې وې هلته راورسېدل زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې په دې سفر کې ولیدل ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته
وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړم او ما پرېږده وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته جلال خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروستو به دنه مال اخلم وی مې چې ښه د یو 2 رکعاتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی زه وکړه دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره دی را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې ما وا وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې ما وا ګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي کې د اواز به شو یو خوا بل خوا به غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی راغی یو سړی مې ولید او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړی ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پړ مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خوب کړه زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړه چې مه وه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین ووې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درېباره د یا ارحم الراحمین ووې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دل عمل کړو اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا 3 ځله ووی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه ته غواړې غواړه الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څه غواړم بعض علما دا په اسماء صفتیو اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیالم راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دی وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دی ورته اواز ګورې وکړه چې دله اواز دی نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه اوچته یې کوې تړه او چې وی تړه نو شروع یې په نیزو په غشو وکړه نو دی یو شعر وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي بخاري شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شاوکه په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلك فی ذات او زما د عمر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچي صحبه ګزارونه یې پرې وکړه شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړه الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم لیس احد یو کس نشته یبلغ مني السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم
اللهم فبلغه مني السلام. علامہ عینی لیکلی د په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسه. نو حضور پاک په دقه سي بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نه اوښکې وبهېدې وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله یا حبیب پتا یې د الله سلام. او صحابه ته چې حبیب شهید شو دی غریب خو شهید شو. نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرام لېږل، یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد. وی لاړ شه او خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسره هغې غریبانان په آسونو باندې راله چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دی بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي هغې به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ. نور پې لږې څښا به شي بوی به کوي مارغان به یې خوښې وتښتئ. څلوېښت ورځې بره په نور تړلې شوې دي وجود یې همغسې تر و تازه دی او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو او مو کتل وی څوکیداران دي. وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو. وی نیغ پې ورغلو شپه ده اوسه وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه تر او د مکې ګرمي څومره سختۍ وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او یې بس راوتښتېدو رالو. هغوی ویاړو دا ته نیغ نیغ کتلو مونږ یې ونه لیدو. وی چې وجود هم وله راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته. یا لکه څه شو دا اسونو خپې موجود یا لکه تاسو خوبونه کول. سړی د نه غونډې یوړه څلوېښتو کسانو نه څنګه سړی یوړه وی راپسې شو. نو د مونږ اس خو درونو ځکه لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والې. وی دوی راپسې را رسېدل. وی چې راپس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاري کې هم لیکلی دي. دا حواله درو ځکه ډېر خلک دا اولیاء او کرامت نه مني. دا حواله مې ځکه دله درکړه. وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو. وی د لاش هم واغېشت او په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو. چې لاش څنګه په ځمکه کېښود ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو. بلیع الارض ورته وایي بلیع الارض. راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته دی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مو آیا عرفي مړ خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پکې کفن به ورکې دعا به ورته کې خو دا مطلب چې د عند بل عند هو څنګه دی بل هم احیاء جمدی عند ربهم یرزقون. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله. مرګ یې پرې راوست مرګ نه پسې وله بیا ژوند ورکړه او الله روزي ورکوي. تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې د یو سړي باندې دورونه دې پرې لګي د پاسه دی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي. او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي. بخاری کې د بخاری حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته. ولې دعا یې وکړله دا د هغې یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې ولغېب کړل د مارونو. یو خو ته د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی. یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر. د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو. داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروت لها قنادیل معلقة تحت العرش. د الله د عرش لاندې به د هغې جالې به د هغې ځای نه به هلته به دا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت. چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي. د شهید دا مقام دی د خدای په نس. ولې د الله په لار کې
د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیه السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو د دغه قربانو برکت دی چې ما ته رسېدلی دی که که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړې دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې په دغه بنیاد د حضور پاک څه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابو او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې